پل ته بره راوختو چې د پل د منځ ته شو نو په دې باندې فایرینګ وکړو اول یې سیټ ته ودرول و چې سره سروي راوباسئ زما نیکه پیسې راویستې دی ویې جوړې تمانچه راوباسي نو هغه یې پې خپل د یارې نه ډس کړی خبره دا چې واړه واړه بچي پاتې شو د کور یې ډېر بد حالات دي ما اورېدلی دي جي چې دلته کې بس د سوات نه څوک هم رالل پېښور ته یا په بیمارۍ یا په بل څه نو دغو ته ځان رسوو د خپل دغه مطابق منډه تړله بسم الله الرحمن الرحیم شروع کوم په نامه د رب ذوالجلال چې ډېر بخونکی او مهربانه ذات دی دا ټیم کې زه د ضلع تاروی علاقه ده د نوښار سره تعلق ساتي بله ورځ په پېښور کې یو ډېره زیاته اندوهناکه یو ډېره زیاته بده پیښه شوې ده چې یو د کورنۍ ما سره دا چې کوم دا موجود دي دا د هغې زامن دي محمد امین یو سړی دی چې دا د باناماڼه علاقه ده ګمردین ګړی چوک سره دا په چنګچي ګاډي کې وژلی شوی دی دا وقوعه راپېښه شوې څنګه ده السلام علیکم ورور وعلیکم السلام څنګه ښې جوړې خیر دی شکر دی دا راته ووایه دا ستاسو والد صاحب پېښور ته به دلته څه دپاره راتلو ده به دلته کې ګاډی خرڅوله ګاډي به یې روټین سره راوړل او ګاډی به ځانله جوړ وایسته به جوړ به کړو بیا به یې خرڅ کړو په دغه ورځ چې دا دلته د اتوار ورځې هغه چې کومه د ګاډو منډۍ لګي دوی هغوی له راغلي دا لږ تفصیل را سره شیر کوي او د دې ګاډی راوستی منډۍ ته خرڅ وکړو واپس کې دی راوړو نو په لاره باندې رشکې کېناستله چې کوم مدین ګړی پل له راورسېدل نو دې رشکې والدې موږ دلته کوز کوم واخوا ځو نو د هغه نه د تارو ته راتلم تاسو به یوسم چې پل ته بره راوختو چې د پل د منځ ته شو نو په دې باندې فایرینګ وکړو اول یې سیټ ته ودرول و چې سره سروي راوباسئ نو هغه بله خپل موبایل او بټوه ورکړه دا نو نورې پیسې هغه سره د بنین کې وي نو چې هغه به بنین نه پیسې راغستې نو دوی د خپل یې ډز وکړو دوی ویلي ګینې موږ پسې تماچه راوباسئ دوی د خپل یې ډز وکړو مطلب دا چې شوکي دغه لکه پیسې بچ شوي وې ستاسو دا هغه ماشوم دی دیو هم په چنګچي هغه ګاډي کې موجود وه هغه خلک دیو په فیس لږ ډېر کتلي هم دي پولیس له هم موقع بیان کړې ده بچې هغه ټیم چې تاسو بارګین نه را روان شوئ ګاډی هم خرڅ کو څه دې ولیده په خپل دغه کې چې چنګچي کې څوک وو څومره خلک وو تاسو کوم ځای کې ناست وئ مونږ پیاده مزل وکړو دې په نیکه مې په موبایل خبرې وکړو مونږ پیاده مزل وکړو بیا رشکې ته وختو رشکې کې 3 کسان کوم چې شاته ناست هغه مخې ته راوړل چا چې رشکه چلول هغه تیکو شو او هغه بل شاته چې کوم ناست هغه ورته وختو چې لاړو نو واډ روډ ته رارسېدو مونږ ته دلته هم کوز که که نه وایي نه وایي زه هم تارو ته رسوم چې پل منځ ته ورسېدو بس تمانچه یې راوویسته چې سره یې راوباسه دغه یې هم ورکړو موبایل یې هم ورکړو بټوه یې هم ورکړه نو زما نیکه پیسې راویستې دی ویې جوړې تمانچه راوباسي نو هغه یې پې خپل د یارې نه ډس کړی تا باندې هم وي ډز شوی به چې بیا تا له نیکه دیکه درکړې وه چې ته د ډز نه بچ شې دا راته ووایه نو ما نیکه ته کتل د هغه په سپېږمو په خوله وینه رالې وه او نیکه مې هغه چا چې ویشتی و هغه ته یې کتل نو چې څنګه یې ډز کړی دی ما له خپل نیکه دیکه راکړې ده ته خوږ شوی وې هغه ټایمه که دا خلک دې وکتل دا رکشه کې وتښتېدې که نه پیدل یې منډه کړې وه رشکه کې وتښتېدل بیا د هغې نه پس دې د نیکه دې هسپتال ته یوړو یا یو نه وړو څه دې وکړه هسپتال والا پولیس والا راغوست هغه په پل پروت و ما له په دې خپل پتون باندې سر ایښی نو چې هسپتال والا پل ته لږ رامخکې شو بس سات یې ووته یقینا دا خو ماشومان دي دا خو ګلونه دي او مونږ دا زه به ووایم چې لکه شهر ناپرسان نه دی پېښور دی آبادي ده او بیا قمردین ګړی چوک چې لکه دا خو ډېر یو آباد ځای دی داسې واقعات راپېښېدل یقینا تاسو ته هم ډېر زړه درد ورکوي هغه کې سړی خپل روزګار هم لکه په ښه طریقه نشي کولی څه وایې داسې دې واقعاتو باره کې بسم الله الرحمن الرحیم لاول خو زه ستاسو شکریه ادا کوم جي ډېره مهرباني باقي دا زما مشر ماما ده به راغلی او دلته کې به یې ځانه دا ګاډي ماډي اخیستل او بیا به یې جوړول او خرڅول به یې دغې باندې به یې له 7000 روپۍ پیدا کولې او د خپلو بچو له به یې وړې د هغې نه پس دا پرون د اتفاق په ورځ چې کوم دا ګاډی ټیک کړی و او دی بوتو دې دغه ته د میلې ته او دغه ځای دیو خرڅ کړو د هغې نه پس دیو را روان شي پیسې دیو ته میلاو شوې
دوی را روان شو په دغه رشکې ته وختل. په رشکې کې د دوی سره دا حادثه راغله. نو یقینا ډېر افسوسناکه واقعه ده او خبره دا ده چې لکه بچي دي واړه دي او یتیمانان شو. دغه یوه اسره وه. هغه را سره شیر کړي کور کې به څه کیفیت و د میندو د کوروالا د وروڼو ستاسو د رشتې دارانو؟ بس نو چې څه ټایم دا په یوه شوه موږ خو په سوات کې وو. موږ ته چې اطلاع راغله دا غږونه راغلو موږ یاره پته نه لګي موبایل یې کار نه کوو. موږ چې راورسېدو حالات یې وکاته نو بیا زمونږ پته موږ ته ولګېده چې واقعي چې لکه وفات شوی دی چا ویشتی دی. نو ډېر افسوسناک مقام و په دغه ټایم. کور والا زمونږ چې کومه مامي کېږي هغه لکه ډېر زیات پریشان هم ده جاړي چې لکه یو سړي دشمني نه وي بل څه نه وي او لکه په خپل حق باندې سړی ووژلی شي که نه دا خو لکه خاني ناپورسان دی. نو لکه دغه مسلې دي او بس خبره دا چې واړه واړه بچي پاتې شو د کور یې ډېر بد حالات دي او بله څه ذریعه یې نشته. دغه له 7,000 روپۍ به یې ګټلې او په هفته کې به چېرته یو ګاډی خرڅ شو یا به خرڅ نه شو نو په دغې به یې خپله ګزاره کوله. یقینا تاسو ډېر په غم کې الله تاسو له صبر درکړي. السلام علیکم ورو. وعلیکم السلام. ستاسو څه نوم دی ورو؟ تیمور باچا. تاسو د کوم ځای دي؟ موږ د سوات یو. څنګه خبر شوي د امین د مرګ نه؟ دا زموږ د دوست دی د دوی ماما و. دوی ما ته کال وکړو ما ته یې دغه شانتې واقع شوي نن دوی سره زه بیا رالم دلته. د هغو سره زما یو ملاقات شوی دی او هغه انسان ډېر خوږ او ډېر نر او ډېر ښه اخلاقي انسان و او خدای شته زموږ په هغه یو ملاقات د هغه سره داسې دوستانه داسې تعلق جوړ شوی لکه د زمانو او خدای شته ډېر پسې خفه ډېر سخت ظلم شوی دی ډېر زیاتی شوی دی. تعلق دې جوړ هم شو داسې د وخت په لمحو کې چې لکه سهار وي او بیا مازدیګر او بیا تیاره شي. بالکل جی جی. یقینا ستا د خبرو نه اندازه داسې کېږي چې امین ډېر زیات ښه سړی و ډېر روغ جوړ سړی و ځکه چې سړی د خپل د یو ځای علاقې بل ځای نه پرېږدي او منډۍ ته راځي او دلته به یې ګاډی خرڅ کړي. لکه د بره مرګه داسې ده چې ما سره خپل کمې هغه حلالې روزي وي 100 روپۍ هغه هم څوک چاته نه پرېږدي. نور را سره د هغه باره کې معلومات شیر کوي چې امین څو بچي وو کوروالا لورینې خویندې داسې دغه د امین خو دا 3 زامن وو چې او دغه نوسی دی او نور په د کور ماته داسې علم نه و 3 لوریانې دي او خو لکه د کار روزګار پکې څوک نشته جي. دغه امین په خپله و د دوی سره به راو نو خپله مزدوري او خپل دغه به یې کول او دوی به نو دا هلکان دي یتیمانان شول کور کې هغه دغه چې دی نو لکه ډېر بد حال دی دغه اوس او دونه زبردست انسان و چې ما اورېدلی دي جي چې دلته کې بس د سوات نه څوک هم رالل پېښور ته یا په بیمارۍ یا په بل څه نو ده به ورته ځان رسوو د خپل دغه مطابق منډه تړله. قدرمنو پښتنو یقینا تاسو دا غمزپلې کورنۍ واورېده او د خبرو غرض هغه مقصد صرف دا دی چې جرم به کېږي واقعیات راپېښېږي خو لکه د بده مرګه چې یو داسې سړی چې هغه د خپل روزګار دپاره د خپلو بچو دپاره د رزق حلال دپاره خپله علاقه خپله محله پرېږدي صرف د دې دپاره چې یو 200 روپۍ 100 روپۍ د خپلو بچو دپاره یو سم. خو پولیس هم د خپل موږ کوشش کوو د دې کیس متعلق اس پی سرکل سره به هم تفصیلا خبرې کوو چې دا وقوع راپېښه شوې ده څه هلې ځلې شوي دي پولیس ته څه کلو میلاوه شوې ده آیا دا تیز رفتار یا دا چینچي والا ډرایور څوک و په دې کې دا ناز خلک څوک و پېښور کې نن سبا به زه دا ویم چې لکه جرم نشي پټېدی یقینا په هر ځای په هر لار په دې رنګ روډ باندې په ځای باندې سیف سټي کیمرې لګېدلي مونږ به هم مطالبه هم کوو د دې خلکو ته هم یو ښودنه دا کوو چې زمونږ پېښور پولیس چې دی لکه دا ودنه دی دا یقینا ملزمانو ته به رسۍ کېږي او تحت به رسولو کوشش کوو. الله دې تاسو له صبر درکړي او موږ هم کوشش کوو که په دې کیس کې تاسو سره څومره هلې ځلې کولی شو هغې کې به سره مرسته کوو. ډېره مهرباني.